سوچ لرئ کومه نظریه لرئ چې تاسو دونه لرې پوهېږئ؟ مقاصد دي هغه په ملک کې شفاف انتخابات وشي او د آئین او د پارلیمان بالادستي ده. دغې لپاره دا جدوجہد موږ شروع کړی دی او همدغې حوالې سره موږ دا ګڼو چې څو پورې دلته کې صحیح جمهوریت نه بحال شوی، د آئین او د پارلیمان بالادستي نه شوې، دا ملک هغه شانتې ترقي نشي کولی. په دغې حوالې سره په دې جلسې کې موږ شریک کېږو او زموږ دا تمه ده چې د دې جلسې نه به یو نوې تحریک شروع کېږي به او دا به ټول ملک کې به خپرېږي به او د دې به یو ښه نتایج به روزي به او کوم سلیکټډ حکمرانان چې دي هغوی به دې ته مجبوره کېږي چې خپلې څوکۍ نه پرېږدي. سر کې مسله چې دغه ګرانه ده، معاشي مسایل چې دي د ملک ډېر زیات شوي دي او خاص کر معاشي پالیسۍ د دې حکومت چې دی فیل شوې دي، د IMF په پالیسو باندې روان شو او د هغې دا نتیجه وتله چې نن ټول بوج په غریب باندې راغلی دی. دغې خلاف اواز اوچتول چې دی دا زموږ حق دی او انشاءالله دا به پوره بھرپور نمایندګي وي د عوامو. غلطې پالیسۍ دي او دې کې پکار دا چې دې طرف ته توجه ورکړې وي، سیسټم اپګریډیشن طرف ته توجه ورکړې وي، دې لپاره نور الټرنیټ طریقې روباسلې وي. خو بدقسمتۍ نه داسې حکمرانان راغلي دي چې هغوی هېڅ طرف ته توجه نشته. دا اوس کوم چې بجلی بحران راځي لګیا دی او خاص کر د ګیس بحران هم په ګرمۍ کې موږ چېرته نه اورېدلې چې ګیس لوډ شیډینګ کېږي، خو دا د دې حکومت د غلط پالیسو نتیجه ده او LNG سپلای تعطل شوې ده. د هغې د وجې نه حالانکې دوی ته یو میاشت مخکې نه دا پته وه چې دې کې به تعطل راځي. پکار دا وی چې دوی نور څه بندوبست کړی وي خو دوی هغه لحاظ سره څه د هغې لپاره کوشش ونه کړو. چونکې سلیکټډ خلک دي، عوامو سره تعلق نشته، د عوامو د مسایلو باندې پوهېږي نه، ځکه چې دی هغوی صرف خپل مقاصد ته ګوري او د عوامو تکلیف ته او عوامو مشکلاتو ته. صوبې کې ډېر وسایل دي او زموږ صوبه کې په دنیا کې که ته وګورې هغه ځایونه ترقي کوي چې کوم کې انرژي کوي. زموږ صوبې کې د انرژي وسایل شته. مونږ که دې باندې توجه ورکړو چې دغې سره ریلیټډ بیا انډسټري ته بیا خاص کر زموږ معدنیات دي دغه دي چې دا مونږ صحیح ډیولپ کړو نو زموږ دا علاقه ډېره ترقي کېدی شي، دلته کې خلکو ته روزګار میلاوېدی شي، دلته د سیاحت ډېر موقع دي، نو ډېر اپرچونیټیز راغلي شته. په دغې باندې توجه ورکړو.